بسم الله الرحمن الرحیم. محترم مونږ ټول دا وایو چې یا الله مونږ له خپل دین باندې استقامت راکړي. دا استقامت آخر څه چیز دی؟ حضرت عمر رضی الله عنه فرمایي چې استقامت دا دی چې انسان د الله جل شانه د احکاماتو اوامر چې کمی هغه پوره کوي او کم نواهی چې د هغې نه خپل ځان بچ کوي. دا استقامت دی. حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې استقامت دا دی چې انسان باندې الله پاک کوم څیزونه فرض کړي دي د هغه څیزونه بر وخت ادا کوي. دا استقامت دی. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي چې استقامت دا دی چې انسان په تمامو اعمالو کې د الله جل شانه اطاعت ته ګوري چې آیا زه دا کار کوم دا د الله جل شانه د مرضی مطابق دی او که نه دی. محترمو، د استقامت یو ورکوټې غونته کې لفظ دی، مګر په دې کې د الله جل شانه د ټولو احکاماتو پوره کول او د الله جل شانه چې موږ د کومو څیزونو نه منې کړي یو د هغه ټولو څیزونو نه منې کول شامل دي. دا استقامت دی. دا استقامت نه دی چې صرف موږ وایو چې الله موږ د خپل دین باندې پوره استقامت راکړي او بیا په دین باندې عمل هغه نه کوو.